زمونږ ستاسو ته د قیامت یوه لویه ورځ مخې ته پرته ده. د قیامت یوه لویه ورځ چې څه دی کتابونه لیکي د یو روایت مطابق 50,000 سال اوږده یو ورځ ده، د بل روایت مطابق 1000 کاله چې کوم نه هغه دا یو ورځ ده. ټیک شوه، خدا به د عمل په اعتبار سره چې څومره یو انسان نیک وي نو په نیک انسان باندې د دواړو جهانو مبارک سردار ارشاد فرمایي وایي د قیامت دا ورځ به پې دومره لنډی لکه چې په څومره وخت کې دی 2 رکعته نفل لمونځ کوي. خو نیک سړی به یې که نه، او چې کم ګناهګار وي کم خطاکار وي وی په هغوی باندې به دا ورځ د عمل په اعتبار سره په پې اوږدېږي. نو صحیح شوه. رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي د قرب قیامت یو نښه دا ده چې د مور او پلار نافرماني به سیوا شي، نن دکه نه ده. ټیک شوه. د قیامت بله نښه دا ده چې د انسانان به په یو بل باندې په آبادو کې فخر کوي. یو به وایي چې زما کور چې کوم نه هغه دومره دی، بل به د هغې نه به سیوا جوړول غواړي. نن کوي که نه کوي؟ نه اهله خلقو ته به مشري میلاو شي، نن دکه نه ده. اعلی ټول چې کوم نه هغه کم چې د دواړو جهانو مبارک سردار مونږه تاسو ته څه ویلي دي هغه حق او سچ دی. چې کله د الله تعالی د طرف نه د قیامت هغه وخت راشي که نه نو ګوره یاد ساتئ قیامت ګوره داسې دومره ټوکې نه دي. قیامت ګوره دومره څه ټوکې نه دي. کتابونه لیکي وایي حضرت عیسی علیه السلام له الله تعالی معجزه ورکړې وه چې قبر ته به ودرېده او د قم باذن الله دا کلمه به ووایي که نه نو مې مړی به راپاڅېدو. نو یو قبر ته ودرېده دغه خپل قوم ورته وی دا ته چې کوم مړي د قبرونه راپاسې دا خو وی نوي نوي وفات شوي دي، نوي نوي قبرونه دي. وی موږ به الله ومنو چې یو داسې هستي را پیدا کړي چې کوم قبر موږ منتخب کړو. حضرت عیسی علیه السلام ورته وی بالکل دی وګرځېدل په پوره علاقه کې چې له ټول نه زوړ قبر کم دی ته ښکارېده. حضرت عیسی علیه السلام ته وی راشه دی راژوندی که. عیسی علیه السلام ودرېدو او چې کله کلمه د قم باذن الله ووی یو سړی ترې راپاڅېدو. حضرت عیسی علیه السلام ترې تپوس کوي ته څوک یې؟ وی صیب زه د حضرت نوح علیه السلام بچی یم، سام مې نوم دی. نوح علیه السلام زوی یم؟ وی ښه سام مې نوم دی. وی ښه نو بیا حضرت عیسی علیه السلام ورته وی ستاسو په دې وخت کې خو وی دا ږیره سپینېدل نو وی دا ږیره دې ولې سپینه شوه؟ ځکه ما درته خبره مخکې ذکر کړې وه چې د ږیرې دا سپینېدل د دې ابتدا چې راغلې ده دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د وخت نه ده. خبره مو دین ته راغله. نو بیا هغه سام بن نوح ورته وی حضرت خفه کیږئ ما وی چې کله تاسو زما د قبر سر ته ودرېدئ او کله مو کلمه د قم باذن الله ووی وی د الله د طرف نه ما ته حکم وشي چې پاسه د الله په حکم باندې وی ما سره یره شوه چې ګینه قیامت دی. د قیامت د هغې هیبت او د یرې د وجې نه مې دا ږیره سپینه شوه. دومره یو هولناک منظر د قیامت. ګورې قیامت سره قیامت ګورې مونږه تاسو ته مخې ته راتلو واله دی. قرآن مجید کې الله مونږه تاسو ته ارشاد فرمایي اقتربت الساعه وانشق القمر. قیامت ګورې نږدې راغلی، قیامت نږدې راغلی، سپوږمۍ وچوېده. نو ګورې قیامت ان قریب چې کوم نه هغه زمونږه ستاسو به هلته کې پیشي وي. لہذا دا قیامت ګورې یو هولناک منظر دی، یو هولناک کیفیت دی. قرآن مجید په هغې باندې ګویي ورکوي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر. ماشومان به د ډېر هیبت د لاسه به دا ګیري او دا سر د سر دا ویښته به سپین شي د ډېر غم د وجې نه. صحیح شوه. نو چې کله دغه کیفیت دی رڼو قیامت ګوره ډېر هولناک منظر دی. قیامت ګوره ډېر یو خطرناک منظر دی چې مونږه تاسو ته قیامت مخې ته وي. نن زمونږه ستاسو د خلقو تصور نه چې کوم نن هغه قیامت وترې دا اړو زمونږه ذهن کې نه راځي چې ګینې یو ورځ به څه یو ورځ به د الله په هغه لوی دربار کې زما پیشي، یو ورځ به د هغه لوی ذات
د بادشاهانو بادشاه په دربار کې به زه چې کوم نه هغه پیش کېږم زما به څه حال یې هلته کې نو ځان د قیامت مخې ته کول ښه ځان ته د قیامت هغه هولناک منظر مخې ته کول ښه ټیک شوه نو لهذا فاذا جاء وعد ربي چې کله د الله د طرف نه چې کوم د قیامت هغه وخت مقرر دی هغه راشي که نه د الله تعالی فیصله چې کوم د قیامت د وخته هغه راشي نو څه چل وی جعله دکاء الله تعالی به دا دیوال به چې کوم نه هغه بالکل ریزه ریزه کي نو علما کرام لیکي وایي دا هغه د قرب قیامت یو نشاني چې د دواړو جهانو مبارک سردار مونږه تاسو ته ښودلې ده هغه څه ده د یاجوج او د ماجوج دا راوتل دي یاجوج او ماجوج دا به چې کوم نه هغه په قرب قیامت کې به راځي د قیامت نږدې وخت کې چې کوم نه هغه دی به راځي دغه د قیامت یوه نښه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قیامت چې کوم علامات کبرا ښولې وي هغه علامات کبرا برابر شوي دي ټیک شوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم علامات صغرا ښولې وي هغه برابر شوي دي او صرف بس یو څو علامات پاتې دي بس پکې هغه سره یو د حضرت امام مهدي د هغه ظهور دی دویم د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام دنیا ترا کوزیدل دی دریم خروج د دابة الارض دی څلورم خروج د یاجوج او ماجوج او پنځم د انور د مغرب نه راختل دغه نشانات پکې پاتې دي نور چې څومره نشانې د قیامت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا ته هغه د هغې خبرداري ورکړې وه چې قیامت راځي نو داسې به کېږي هغه ټولې نشانې پوره شوي دي هغه ټولې نشانې پوره شوي دي مطلب دا چې قیامت کور ډېر نږدې راتلو واله دی د دواړو جهان مبارک سردار د نن نه 1400 کاله مخکې چې کوم نن هغه ارشاد یې فرمایلی دی انا والقیامت کهاتین زه او قیامت داسې یو لکه چې څنګه دا دوه ګوتې یو بل سره نږدې دي د شهادت ګوته او دا وسطا ګوته دا یې داسې ونیسل وی زه او قیامت داسې یو لکه چې څنګه دا دوه ګوتې نږدې دي نو چې 1400 کاله مخکې د دواړو جهانو مبارک سردار هغه ارشاد فرمایلی دی چې زه او قیامت داسې نږدې یو لکه چې څنګه دا دوه ګوتې نو مطلب دا چې دا 1400 کاله پکې تېر شي نو مونږ تاسو خو ورته ښه نږدې یو که نه مونږ خو بالکل د قیامت چې کوم نن هغه زمونږ عقیده او ایمان دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امت چې دی اخرنی امت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخرنی پیغمبر دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمانه دا تر قیامت تر سبا پورې ده خبر مودین تراله تر قیامت تر سبا پورې ده نو معلومه دا شوه چې عن قریب حالات د احادیثو پرو سره چې کومې پیشنګویانې چې کوم نن هغه رسول الله مبارک دنیا ته کړې وي هغه پیشنګویانې ورو چې کوم نن هغه واضحه کېږي ښه ورو هغه پیشنګویانې دنیا ته ښکاره کېږي چې قیامت نږدې دی قیامت نږدې دی خو مونږ تاسو د دې نه باوجود هم ګورئ چې کوم نن هغه د قیامت دپاره څه تیاری نه کوو د مرګ دپاره څه تیاری نه کوو د الله تعالی ته د مخامخ ودرېدو څه غم مونږ سره نشته حالانکه قیامت تاسو معمولی خبره نه ده دا قیامت څه دومره وړه خبره نه ده د دې قیامت چې کوم نن هغه قرآن مجید کې الله ارشاد فرمایي وایي داسې یو هولناک منظر وي پی ورکوونکې میندې به د خپلو بچو نه غافله شي خپل بچی به ورته نه یاد هغه زنانه چې کوم حاملې دي د ډېر غم او د پریشانۍ د وجې نه د هغې حمل به ضایع شي ټیک شوه اوس دغه یو هولناک کیفیت مونږ تاسو ته مخې ته دی مونږ زمونږ په تصور کې نه راځي مونږ هر انسان په دې فکر کې دولت سیوا کوم جیدات سیوا کوم کور خسته کوم گاڑی خسته کوم زه الله دا کوم دا کوم دا کوم ارزوګانې تمناګانې خواهشات رس سره ده چې کوم نن هغه زمونږ سیوا کېږي ښه رس سره ده دا خواهشات او تمناګانې زمونږ سیوا کېږي نو حالانکې څه دی زمونږ ستاسو ته د قیامت یوه لویه ورځ مخې ته پرته ده د قیامت یوه لویه ورځ چې څه دی کتابونه لیکي د یو روایت مطابق 50,000 سال اوږده یو ورځ ده د بل روایت مطابق 1000 کاله چې کوم نن هغه دا یو ورځ ده
ٹھیک شوه خدا به د عمل په اعتبار سره چې څومره یو انسان نیک وي نو په نیک انسان باندې د دواړو جهانو مبارک سردار ارشاد فرمایي وایي د قیامت دا ورځ به پې دومره لنډی لکه چې په څومره وخت کې دی 2 رکعته نفل لمونځ کوي خو نیک سړی به یې که نه او چې کم ګناهګار وي کم خطاکار وي وایي په هغوی باندې به دا ورځ د عمل په اعتبار سره په پې اوږدېږي نو صحیح شوه نو قیامت مخې ته پروت دی مونږه تاسو ته د قیامت هغه هولناک منظر زمونږ ستاسو مخې ته پروت دی چې مونږ یې لږ په دې ذهن کې داسې ورځ کې یو ځل دا خبره راولو چې څه دی د الله په هغه لوی عدالت کې به ودرېږم ښه پوه شوئ تاسو زمونږ خلقو ګورئ د قیامت متعلق عقیده نشته ځکه سره که د قیامت متعلق عقیده وې نو چرې به چا سره ظلم نه کو د قیامت متعلق که عقیده وې نو پردی حق پې نه و د قیامت متعلق که عقیده وې مسلمان ته به نقصان نه رسو خو دا تمامې خبرې مطلب دا چې مونږ قیامت رستو کړی دی خبره مو دین تراله نو لهذا وکان بعد ربي حقا د الله تعالی چې کومه وعده ده دا رښتینې ده راتلو واله ده کیدونکې ده کیږي به یو نه یو ورځ ښه نو چې کم نشانۍ کم حالات او کم پیشنګویانې چې کوم نه هغه په قرآن او حدیث کې مونږ تاسو ته موجود دي هغه د قرب قیامت هغه اوس هم مونږ تاسو وینو رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي د قرب قیامت یو نښه دا ده چې د مور او پلار نافرماني به سیوا شي نن دکه نه ده ټیک شوه د قیامت بله نښه دا ده چې د انسانان به په یو بل باندې په آبادو کې فخر کوي یو به وایي چې زما کور چې کوم نن هغه دومره دی بل به د هغې نه به سیوا جوړول غواړي نن کوي که نه کوي نه اهله خلقو ته به مشري میلاو شي نن دکه نه ده اعلی ټول چې کوم نن هغه کم چې د دواړو جهانو مبارک سردار مونږ تاسو ته څه ویلي دي هغه حق او سچ دی ښه صحیح شوه صدق الله العظیم